الله جل جلاله چې انسان پیدا کړی دی نو دا انسان هغه وخت پورې ژوند نشي تیرولی تر څو پورې چې د ژوند د تیرولو د انسان سره علم نه ورسره پوهه نه ورسره کچری دا انسان د دغه پوهې مطابق ژوند تیری او دغه پوهې درسته برابرۍ نو دا انسان دی او کچری دا انسان د دغه برابر پوهې مطابق د علم موافق زندگی نه تیری نو دا انسان دا د حیوان نه هم بدتر الله جل جلاله انسانانو ته دو قسمه علمونه ورکړي دي یعنی په دغه انسانانو کې الله تعالی د دوو قسمو پوهو او علمونو حاصلولو یو صلاحیت یې ښودلی زمونږ د علماو اصطلاح کې دي ته یو ته علم الابدان وی او یو ته علم الادیان وی علم الابدان دي ته ویلی شي چې انسان د مادي علم زده کی دا بلډینګ به څنګه جوړیږي دا موټر کار به څنګه چلیږي دا پلانکی فیکټری به څنګه چې کم دی نو روانیږي دا انجینیرینګ به څنګه کیږي دا ډاکټري به څنګه کیږي دا سړی به څنګه صحتمند کیږي دې ته د کمې دوایي ضرورت دی دا علم چې کم دی نو دې علم ته علم الابدان ویل کیږي د بدن سره تعلق او دویم علم الله جل جلاله د دې صلاحیت انسان ته ورکړی دی چې هغې ته علم الادیان وایي د دین علم د مذهب علم د شریعت علم آسمانی علم د قرآن او د حدیث علم د رسول الله د طریقې علم په احکامو باندې د پوهېدلو علم دې ته وایي علم الادیان د مذهب علم نو الله جل جلاله چې کوم فضائل ذکر کوي رسول الله مبارک چې کوم فضائل ذکر کوي نو هغه ګوره یاد ساتئ د هغه علم سره تعلق ته کوم چې د شریعت علم دی د قرآن او د حدیث علم د قرآن او د حدیث چې کوم علم دی نو څومره فضائل چې راغلي دي بعضې فضائل داسې هم دي چې د غبل علم سره تعلق دی خو ډېر فضائل د جنت ته داخلېدو کومې وعدې شوي دي انعامات نو هغې تعلق چې کوم دی نو د قرآن او د حدیث سره دا علم او پوهه دومره لوی شیز دی الله جل جلاله قرآن کې ارشاد فرمایي الرحمن علم القرآن رحمان ذات یعنی هغه خدای چې کوم مهربانه خدای دی هغه د قرآن تعلیم ورکړی دی د قرآن پوهه یې ښودلې ده او ورپسې آیت کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي خلق الانسان علمه البیان اوس ګوره الله جل جلاله انسان مخکې پیدا کړی دی وروسته ورته علم او پوهه ورکړې ده اولی انسان پیدا کو د هغې نه بعد یې ورته څه ورکړه علم ورکړه پوهه یې ورته ورکړه په یو څیز باندې یو څیز پېژنګلو یې ورته ورکړله خو لیکن دا پوهه او دا علم دومره عظیم الشانه څیز دی چې الله جل جلاله ارشاد څه فرمایي الرحمن علم القرآن خلق الانسان چې اول الله جل جلاله تعلیم ورکو او وروسته چې کوم دی نو انسان پیدا کړ یعنی الله جل جلاله د تعلیم دا خبره مخکې کړله چې ګوره یاد ساته د انسان د پیدایش نه وړاندې او مخکې که کوم څیز فضیلت لري نو هغه علم او پوهه ده او دغه علم او پوهه دغه د قرآن او د حدیث پوهه ده ګوره په معاشره کې د ټولو نه افضل ترین شخص د الله جل جلاله په نسبت باندې عالم دین دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم
موږ دا کتابونه وګورو جدا جدا بابونه په دې خبرو باندې قائم شو دي چې د عالم او د علم څومره فضیلت څومره اوچت شان لري حدیث مبارک کی راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی من سلک طریقا یطلب فیه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه چې کوم یو انسان د قران او د حدیث د علم حاصلولو د پاره په یو لار باندې روان شو نو یاد ساته دغه لار چې څومره دی په څومره عمر کې توی کوي څومره لار دی وهي او په دغه لار باندې ور روان دي نو دومره دی د الله جل جلاله چې کوم جنت قائم کړي دی جوړ کړي دی دومره دی جنت ته ورنږدې کیږي که چا اته کاله علم وکړو لس کاله علم وکړو او د چې په دې کې څومره مزل وکړو سفر وکړو نو یاد ساته د اته او لس کاله دی په هغه لاره باندې لاړ کومه لاره چې جنت ته تلل دغه انسان ګوره په دنیا کې دوه قسمه لارې دي یو د جهنم لاره ده او یو د جنت لاره ده چې کله یو انسان د جنت په دې لاره باندې ورسم شو نو دی چې زی آخري ځای د ور داخلېدو د جنت او چې کله د جهنم په دې لاره باندې دی ورسم شو او دی پیزي روان دی نو دی چې کله خپل میعاد ته رسي او خپل حد ته رسي او کومه دروازه دی کولاوي هغه دروازه د جهنم اوس یو انسان دی زه تاسو ته یو مثال درکړم یو انسان دی هغه د مردان په گاډي کې کېږي د واړی نه په ښکته باندې روان دی څوک چې تپوس وکړي صاحبه چېرته روان یې دی ورته وایي چې زه چترال ته روان یم دی چېرته روان یم چترال ته زه روان یم نو ټول خلک به په ده پسې خاندي چې د الله بنده ته په کوم گاډي کې سور شوی ته کومه لارې ته ور مخامخ شوی دا لاره چترال ته نه ده تللې دا لاره مردان ته تللې ده ته چې د گاډي نه کوزیږي نو ګوره یاد ساته ته به د چترال په اډه کې نه کوزیږي ته به د مردان په اډه کې کوزیږي او دی وایي چې نه الله غفور رحیم دی او ما به چې کوم دی نو چترال ته رسئ نو هسې تاسو ووایئ دغه سړی به چترال ته ورسي دا سړی چې کله کوزیږي نو دی به د مردان په اډه کې کوزیږي دقسې که یو انسان په یو لاره باندې ورسم شو او هغه لاره جنت ته تللې ده نو یاد ساته دا سړی چې کله د دغې لارې نه ورکوزیږي نو دی به جنت ته ورکوزیږي او که چېرې دی د جهنم په لاره باندې ورسم شو او دی د دې لارې نه کوزیږي نو دا لاره چونکې جهنم ته تللې ده دی به په جهنم کې ورکوزیږي العیاذ بالله الله تعالی دې چې موږ ټول وساتي نو د علم دومره لوی عظیم الشانه فضیلت حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کوم یو انسان هغه د علم په سفر کې روان شو د ځان د زده کړې د قرآن د زده کړې د ځان د پیژندلو په طلب کې دا انسان روان شو نو دی د الله تعالی په لاره کې که چېرې دا انسان وفات شي په دغه وخت کې نو دی به الله جل جلاله سبا د قیامت په ورځ باندې د علماو په مجلس کې پاسي مطلب څه دی د دې خبرې مطلب دا دی یو سړی سپین ږیری دی بوډا دی او د عزم وکړه اراده یې وکړه چې د نن نه بعد زه د خپل ژوند څه حصه دا پوهې ته د قرآن او د حدیث زده کړې ته ورکومه او 2 ورځې بعد دا سړی وفات شو سبا د قیامت په ورځ دا سړی چې پاسي نو د علماو په سب کې به پاسي ولې به د علماو په سب کې پاسي د دې وجې نه به د علماو په سب کې پاسي چې دې سړی اراده او عزم دا کړی دی چې زه عالم جوړېدل غواړم او د عالم څومره لوی شان دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ان العلماء ورثه الانبیاء بشک دا علما د انبیاء کرامو وارثان دي یعنی مطلب دا دی که چېرې په دنیا کې د پیغمبر نه بعد یو مرتبه یو شخصیت ته حاصله ده نو هغه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت د علوم چې چا زده کړي دي هغه سړي ته حاصله څه مطلب یعنی مطلب دا چې په دنیا کې د پیغمبر نه بعد درجه که چاته میلاو ده نو هغه ګوره عالم دین دی
که هغه په صحابه کرام دي هغه هم علماو، هغه تابعین دي هغه هم علماو، هغه تبع تابعین دي هغه هم علماو. نو په دنیا کې درجه د پیغمبر نه بعد هغه حاصله د عالم دین. د دې وجنه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې یو حافظ هغه به د ځان سره جنت تلس کسان بوزي، او هغه کسان به بوزي چې د کومو د پاره جهنم ته تګ واجب شوی، دومره ګناهونه کړي چې هغه به جهنم ته ځي. او یو حافظ دا به چې کوم دی نو د خپل کورنۍ نه لس کسه چې جهنم ته روان دی دی به ورته آواز وکړي چې راځئ هغلته مه ځئ، ما د الله جل جلاله سره وعده ده، هغه به سفارش کوي او دا لس کسه به جنت ته بوځي. اوس دا لس کسان دا د حافظ دپاره دي. عالم ډېر لوی شان لري، هغه په زړه کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث جمع کړي دي، دغه د الله جل جلاله کلام او کتاب جمع کړی دی، دی به د ځان سره څومره چې کوم دی نو افراد بوځي، د هغې انتها نشته دی. یو روایت کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله یو عامي سړی چې علم یې نه دی کړی دی د یو عالم نه تپوس وکړي، نو د دغې یوې مسلې د وجې نه الله جل جلاله ګوره اندازه ولګوئ 4 کسه چې کوم دی نو جنت ته بوځي. یو مسله چې پوښتنه وکړه د یو عالم نه، نو د دقې پوښتنې په جواب کې ملا صاحب هغه ته جواب ورکړ 4 کسه الله جل جلاله د دغې یوې مسلې د وجې نه جنت ته بوځي. څنګه یو دقه عالم جنت ته بوځي، یو چا چې د مسلې تپوس کړی دی دی جنت ته بوځي، بل کس چې چا په دې عالم دین باندې خرچه کړې ده، د ده سره مینه او محبت کړی دی، د دوی خدمت کړی دی، د چا د وجې نه ده ته مسله یاده شوې ده، دقه کس به جنت ته بوځي. او عظیم شان څه چې په دغه مجلس کې د دې عالم سره څوک ناسي او تپوس بل چا کړی، دقه کسان دا به ورسره هم الله جل جلاله جنت ته بوځي. دا د عالم او د علم شان دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د عالم دین مثال په عام خلکو باندې داسې دی لکه څنګه چې د 14مې سپوږمۍ فضیلت په دې نورو ستورو باندې كليلة القمر على سائر الكواكب فضل العالم على العابد كفضل ليلة القمر على سائر الكواكب. داسې اوچت شان لري. یو تهجد گزار انسان، نوافل والا انسان، تلاوت والا انسان، ډېر زبرګ سړی خو چې هغه علم نه دی کړی او هغه د 1000 کسه راجمع شي، دغه تهجد گزار انسانان، نوافل گزار انسانان 1000 کسان دي دا راجمع شي او دیو د شپې عبادت شروع کی، دیو د شپې نوافل او ذکر او اذکار تلاوات عبادت شروع کی او عالم اوده خوب کوي، نو د دغه 1000 کسانو د عبادت نه د یو عالم دا خوب بهتر دی. یو د ځان له بیغمه پروت دی او دغه سړی لګیا دی ځان چې کوم دی نو تباه کړ، تهجد کوي، خپل سر الله ته راکاږي په سجده کې او دا بل پروت دی بیغمه خوب کوي ځان له، نو دغه یو عالم دا خوب د دغه 1000 کسانو د عبادت نه افضل دی. دا وجه څه ده؟ دا وجه دا ده چې دا عالم دین شیطان دوکه کولی نشي. د دې دوکو طریقې د عالم دین ته معلومې دي چې ګوره شیطان په دې لاره باندې را روان دی، د سرکوبي به داسې کې، د سرکوبي به داسې کې. او که دغه زبرګ سړي ته چې علم یې نه دی کړی ده ته چېرته د شپې دغه شیطان بیټري وواله او اسمان طرف ته یې اوچته کړه، دی به وایي چې په ما باندې دغه بشارت راغی، په ما باندې ستوري راکوز شو د اسمان نه او زه اوچت سړی شوم،
او دا عالم دین موتوي چې په آرام کینا ته اق شیطانی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله یو ورځ په محراب کې ولاړ د عبادت کوي، ډیر مهنت وکړو عبادت، شپه نیمه تیره شوه، په دې کې په دې محراب کې شیطان راغی د انسان په شکل کې، اوږدې کپړې اغوستې دي، غټ پټکې والی دی. شیخ عبدالقادر چې سلام وګرځاو، شیطان ورته وایي شیخ عبدالقادر بس که، زه الله راولېږلم او ما ته ووایي چې شیخ عبدالقادر جیلانی ته ووایه رحمه الله ته چې دا دومره عبادت ستا د جنت ته داخلېدو دپاره کافي دی بس. اوس که دا چرته کې جاهل سړی وی د علم په خوا او شا نه وی ورغلی، هغه به سلام جرباسلی وی، سیټ ته به کېناستلی وی، خلکو ته به سرټیفیکیټ هم ښودی چې ما ته د جنت سرټیفیکیټ میلاو دی، لہذا زه نور عبادت نه کوم، د جنت زیره میلاو شوی. شیخ عبدالقادر جیلانی څپېړه اوچته کړه او هغه چې د ځان یې زبرګ جوړ کړی و، پټکی غټ والی و، د هغه نه یو شلق تېر کړ. وی زه څوک یم؟ زما عبادت څه دی؟ انبیاء کرام تیر شوي دي، رسول الله مبارک تیر شوی دی، دومره عبادت به کاو د شپې حتی تورمت قدماه، چې د رسول الله مبارک خپې مبارکې به د ودرېدو د وجې نه وپړسېدې. هغه ته الله جل جلاله داسې څو فرشته نه در رالیږل چې بس کا او ته چې کوم دی نو نور عبادت مه کوه، ته څوک یې چې ما ته وې او زه څوک یم زما عبادت بسئ، ځه ورکېږه. هغه شیطان اوس که په مونږ او تا کې چاته دا راغلی وی نو مونږ به څه ویلی چې فرشته الله رالیږلي. د دې وجې نه د یو عالم خوب دا د یو عابد تهجد گزار انسان د عبادت نه د هغه د نوافلو نه دا بهتر دی. دا ولې؟ دا د دې وجې نه چې دا عالم دین دا په دې خوله باندې په دې سینه کې د رسول الله مبارک احادیث محفوظ کوي. امام احمد بن حنبل رحمه الله متعلق راضي، بلکې د امام محمد رحمه الله متعلق راضي. دومره لوی عالم دی امام محمد رحمه الله چې شپږ لکه احادیث هغه ته یادو، شپږ لکه احادیث هغه ته یادو. د قرآن 6,600 آیاتونه دي، هغه یادولو کې څومره وخت لګي. او امام محمد رحمه الله 6 لکه احادیث یاد کړي دي. او هغه هم صرف داسې نه چې صرف حدیث یاد کړی نه، داسې هر یو حدیث یاد کړی چې پلانکي د پلانکي نه اورېدلی دی، پلانکي د پلانکي نه اورېدلی دی، پلانکي د پلانکي نه اورېدلی دی دا یو حدیث، او دا د رسول الله نه سره د سنده 6 لکه احادیث امام محمد رحمه الله یاد کړي دي. دومره لویه مرتبه لري دغه سړی، دومره لویه مرتبه لري چې سل کرته الله جل جلاله چې کوم دی نو په خوب کې لیدلی دی. الله جل جلاله سل واره په خوب کې لیدلی دی، په خوب کې. خلک نیک انسان په خوب کې وویني څومره خوشحاله چې الله تعالی په خوب کې وویني نو دا به څومره لوړ مقام لري. امام محمد سل واره په خوب کې الله جل جلاله لیدلی دی. چې کله وفات شو نو چا خوب کې ولید وی حضرت الله تعالی در سره څه معامله وکړه. وی چې کله الله تعالی ته مخامخ شوم نو ګړګوز را منځ رالی، رپېدم خوځېدم. الله جل جلاله چې ما ته وکتل، الله جل جلاله وی چې محمده خوځم په ګړګوزو ځان مه راوله، زه درته څه نه ویم. ای الله ما ته ولې څه نه وی؟ زه خو ډېر ګناهګار یم. الله جل جلاله ارشاد فرمایو چې د چا په سینه کې قرآن او حدیث جمع شوي نو مال حیا راځي چې دغه سینې والا ته او دغه انسان ته زه معمولي غونډه کې عذاب ورکړم. اوس د الله جل جلاله سره د یو عالم دین څومره قدر دی، د هغه د سینې څومره قدر دی. زما استاد ګوره د یو عالم دین قدر نشته. مونږ عالم دین په معاشره کې دسی حسابو لکه قصبګر،
لکه څه کسبګر ته عالم لوړ مقام دی ان العلماء ورثه الانبیاء د نبی په منصب باندې فائز دی د نبی د نبوت علوم حاصل کړی دي یو حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کوم یو انسان علم وکي نو د دې علم دومره لوی فضیلت دی چې 40 کاله مخکې د علم کولو نه مخکې چې په کوم کور کې عالم دین پیدا شي حافظ قرآن پیدا شي دغه کور ته الله جل جلاله 40 کاله مخکې د رحمت په نظر باندې کتلی ځکه په د عالم دین پیدا شي اوس د پیغمبر وارث او زما دومره غونته کې خوله چې کوپړې می مکمل د جهلاو ده د الف نه نه خبر او دغه خلص چې کوم دینو په یو عالم دین پسې کولاو کماو دغه سي پاغه باندې مختلف قسمه خبرې تړم یاد ساته علماء کرام فرمایي چې کوم یو انسان په دنیا کې په یو عالم دین پسې بد رد وي نو سبا د قیامت په ورځ باندې چې د چا د پاره څوک گواهی ورکوي او دغه سړی الله جل جلاله مخ ته پیش کیږي نو د مخامخ به رسول الله مبارک ولاړ او د خپل عالم دین د خبرې تاسو ته زما پدې وارث پسې چې زما علوم زده کړیو قران زده کړیو حدیث زده کړیو دا پسې تا ولې خبرې کوي د درجه ته رسیدلې نن هغه خلق چې د هغه فکر د ډمټوب دی د هغه فکر د سورنی او باجی دی د خزو او د حرامي توپ فکر دی هغه سړی د رسول الله مبارک د قران چې الله جل جلاله خبرې دي هغه زده کړې دي په هغه سړی به خبرې کوي راپاسیو خبرې کوي هغه بیا مړیږي هم نه हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम چې کله عالم دین آه وکي بیا په دې آه باندې غریب بدنامی لوگ قتل भी करते हैं تو چرچا نہیں ہوتا خلق قتل وکي مړ وکي په هغه باندې د سر نه سو غم غرض نه کوي پرې د مړ د امیر دایت ساته د شیطان چال دی چې په یو عالم دین کې ته معمولی غونته کې نکته را ولټوه دا تلاش کا چې دیسی کوي دی دیسی کوي دی دیسی کوي دی دیسی کوي او د دقه وجنه دا عالم دین بدنام کا او بیا دقه عالم دین چې بدنام شو علم به بدنام شي خلکو بچي به علم طرف ته نزي قران به پاتې شي قران بلا وارث پاتې شي د پیغمبر وارث په پیدا نشي دا شیطان چال حالانکه رسول الله مبارک خو ارشاد فرمایي چې دا علماء کرام دا حفاظ کرام دا په ځمکه باندې ستوري دي څنګه چې په اسمان کې ستوري دي دغه څه په ځمکه باندې علماء کرام ستوري دي قیامت په ورځ به زه د دې عالم دین د لپاره مقدمه چلومه د دغه سړي ګریوان ته بلاسه چومه چا چې د دې عالم خلاف خبره کړې ده خبره مقصد دا دی رونو چې مونږه د علماء کرامو قدر وکړو په معاشره کې یو عالم پیدا کېدل د ټول معاشره د نجات سبب هم ګرځېدلی شي په دې ورځو کې زموږ څومره علماء کرام نوجوانان فاضلیږي څومره رحمتونه د دې سره راځي تاسو ته عرض وکړو که الله جل جلاله وغواړي نو د دې یو عالم د وجنه په زرګونو خلک جنت ته داخلي په زرګونو خلک چې کله هغه سړی به داخليږي چې کله چا د دې عالم دین قدر کړي عزت کړي احترام کړي شوق او جذبه ساتلی د دې لپاره دعا کړي دا سړی به جنت کم از کم زمونږه تقاضا ده
مقصد د خبرې دا دی چې موږ په خپل کورونو کې یو کس خامخا دین ته وټاکو، هغه عالم دین کو. لس بچی دي، یو بچی خو عالم سبا د قیامت په ورځ به دا یو بچی ستا ټوله کورنۍ جنت ته بوځي. یو بچی حافظ قرآن که کنه. موږ د دې خبرې نه یریږو چې عالم شو نو څه به وکړو. ای قسم په خدای چې دا زه درته دا وعده در کومه چې دقه عالم دین زوی ستا په ټولو زامنو کې به ستا د خیرخوا او ستا د سرسوری ګرځي، هم په دنیا کې او هم په آخرت. دقه عالم دین سبا د قیامت په ورځ به ته ووینې چې د ده څومره لوی شان او شوکت دی. په دې دنیا کې به هم وګورې چې څومره لوی شان او شوکت دی. ستا د دقه عالم دین د وجې نه ستا څومره عزت پیدا کېږي په معاشره. نو هسې سم خیال دی چې خپل نوسي، خپل زامن او خپل ماشومان په هغو باندې به محنت کوئ او که نه به کوئ. یو کس به دغه علم له ورکوئ او که نه به یې ورکوئ. د نن عزم وکړئ، اراده وکړئ، بچی پیدا کېږي، زړه کې دا راولئ چې دا بچی به زه علم ته ورکوم، دا بچی به عالم دین جوړېږي. ته وګورئ، د هغې خوند خو وګوره.